अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना। د ننني لیکچر ټاپک چې دی هغه د نیشن ټیک ده، او په ننني لیکچر کې به صرف دا خبره کوو چې یاره نیشن څه ته وایي، کوم داسې څیزونه دي چې هغه په مطلب دغه کانسپټ چې دی کوم چې راغلی دی په دغه کانسپټ سره کوم ریلیټډ ټرمز دي، د هغه ټرمز چې کوم دی هغه به واضح کوو، او بیسیکلی ډیفینیشن چې کوم دی د ټرم نیشن چې دی د دې ډیفینیشن به کوو. ټول نه اونلی خبره خو دا ده چې هسټوریکلی یا که موږ ایولوشن ګورو د دې کنسپټ د نیشن د کنسپټ، نو بیسیکلی موږ دا وایو چې یاره خصوصا د فرینچ ریولوشن نه د 1789 نه بعد چې کوم دی د خصوصا د نیشنلزم باندې کار شوی دی، او په هغه وخت کې چونکې دا خبره وشوه په فرینچ ریولوشن کې په اولني ځل باندې په دنیا کې داسې په یو په پاپولر بیس باندې دا ټرم یوز شو چې یاره د فرینچ نیشن چې کوم دی د فرینچ نیشن دا ټرم چې کوم دی دا یوز شو، او د هغې نه بعد چې موږ دا وایو چې یاره د نیشنلزم چې دی کوم چې ماډرن بیس ماډرن دغه موږ کوم کانسپټ دی د هغې بنیاد چې دی هغه کېښودی شو، موږ داسې وایو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې بیا دغه د نیشنلزم او د هغې سره د نیشن دا کانسپټ چې کوم دی دا څه شو، دا دنیا ته راغی، او دغه شان دی دا کانسپټ په یو دویم شکل کې داسې د موږ په نظر راغی، یا دومره واضح د نیشن سټیټ سیسټم په وجه باندې شو، یا موږ داسې ویلی شو چې نیشن ایز ا کانسپټ چې کوم دی د نیشنلزم ایز ان آیډیالوجي چې کوم دی د هغې د وجې نه د نیشن دا ټرم چې کوم دی دا کانسپټ چې دی دا په دنیا کې څه شو، دا ډېر زیات واضح شو. نو د فرینچ ریولوشن سره هغه د فرینچ نیشن ټرم یوز شو، د هغې نه بعد د نیشنلزم کوم چې نیشنلیست سکالرز وو د هغې نه مخکې وو، خو بیا په یو سیسټمیټک بیس باندې د نیشنلزم سټډي چې کوم د هغه شروع شوه. نو اونلی خبره خو دا ده چې په دې وخت کې بیا د کوم چې موږ دا هم وایو ایون چې د نیشن سټیټ سیسټم چې کوم دی د هغې بنیادونه یا موږ چې کوم د ریاست بنیادونه موږ دا وایو چې هغه د یو آیډیالوجي نه انسپایرډ دي، نو دغه شانتې موږ وایو چې یاره نیشن سټیټ سیسټم چې کوم دی دغه سټیټ سیسټم چې و دا انسپایرډ و د نیشنلزم نه، او نیشنلیست کوم سکالرز چې وو هغو دا خبره بیسیکلی کوله چې د هر سټیټ دپاره چې کوم دی د هر یو نیشن دپاره د هغې د مطلب د انټرسټ او د هغو د مفاداتو د تحفظ دپاره د یو پرټیکولر نیشن چې دی د هغې دپاره د ریاست د هغې ضرورت دی. ټیک ده. بیا موږ د هغې نه بعد موږ وایو چې یاره نیشنلیست، او دویمه خبر دا چې په دغه وخت نه بعد د نیشن سره سټیټ چې کوم دی دا یو ټرم کمباین شو، د هغې نه نیشن سټیټ چې کوم دی نیشن سټیټ سیسټم چې دی د هغې نه بعد ډیولپ شو. بیا دغه نیشنلزم دی د په خپل دا په دویم لیکچر کې وایو چې یاره مطلب ټایپس چې کوم دي یا په کم د دې په کم فارمز کې چې کم فارمز چې دي په کم فارمز کې موږ ته په نیشنلزم چې کوم دی دا په نظر راځي. صحیح ده. خو بیسیکلی دغه شانتې بیا خصوصا د فسټ ورلډ وار نه بعد او بیا د سیکنډ ورلډ وار نه بعد په نیشنلیست سټرګلز چې کوم دي هغه د فسټ ورلډ وار نه مخکې یا د کلونیلیزم په دور کې په هغه دور کې د نیشنلیست کم سټرګلز چې دي کم مومنټس چې دي هغې مطلب هغه چلیدلې دي، او بیسیکلی موږ دا ایون دا هم وایو چې نیشنلزم چې کوم دی هغه تھرډ کنټریز ته کوم چې یو ټرم یوز کیږي هغه دې ملکونو ته دغه نیشنلزم چې کوم دی د هغه یورپ نه ظاهره خبره ده، ځکه موږ د فرینچ ریولوشن خبره کوو د یورپ خبره کوو د هغه ځای نه راغلی دی. خو اوس راځو نیشن ته چې نیشن بیسیکلی د ټرم چې دی د کانسپټ د نیشن چې دی دا څه شی دی. ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ ډیفینیشن داسې کوو چې نیشنز آر کلچرل انټیټیز ګروپس آف پیپل باؤنډ ټوګیدر بای شیئرډ ویلیوز traditions, common language, religion and history or geographical area. ټول نو اونلی خبره خو موږ دا کوو چې نیشنز چې دي یا نیشن چې کوم دی دا یو کلچرل انټیټي ده. ټیک ده. دا یو کلچرل انټیټي ده، دا داسې انټیټي ده چې دا بیسیکلی کلچرل ده. ټیک ده. د هر یو نیشن چې کوم دی د هغې خپل کلچرل سیمبلز دي، د هغې خپل ډسټنګوش کلچرل پریکټیسز دي، ډسټنګوش کوم دي مختلف د هغې خپل جدا د کانسپټس دي، کلچرل پریکټیسز دي، یا کم په کم سوچ باندې په کم سیسټم باندې چې سوشل انټریکشن کیږي، سوشل پیټرنز چې کوم دي د هغې جدا سوشل پیټرنز دي، کلچرل سیمبلز چې کوم دي، کلچرل
سیزونه چې کوم دي تقریبا ټول چې دي په کوم چې په کلچر کې راځي هغه ډسټینګویش دي. نو موږ اولنۍ خبره خو دا کوو چې دا کلچرل انټیټي ده، ټیک ده، مطلب په کلچرل بیس باندې دې ته موږ ګورو، په کلتوري بیس باندې دې ته موږ ګورو چې نیشن چې کوم دی دا یو انټیټي ده کوم چې کلچرل ده. او دویمه خبره موږ دا کوو چې دا د مطلب د خلکو ټولنه ده، د خلکو ګروپ دی صحیح ده چې هغه یو بل ته راټول شوي په څه بیس باندې، راټول شوي په دې بیس باندې چې یا هغو د هغو کامن ویلیوز وي، ټیک ده، د کمې تحت چې کوم دی سوشل سیسټم چې دی هغه چلیږي یا د کمې تحت چې کوم دی سوسایټي رن کیږي، سوسایټیز رن کیږي. نو موږ دا وایو چې د هغه ویلیوز چې کوم دي، کوم چې دوی شیر کوي، کوم چې د دوی په منځ کې کامن دي، کوم چې د دوی یو شان دي، د دې کامن ویلیوز په وجه باندې دوی څه دي، دوی یو بل ته راټول شوي دي. ټریډیشنز چې کوم دي په سوسایټیز کې چې همیشه دا خو مطلب واضحه خبره ده چې څومره هم سوسایټیز دي د هغه خپل ویلیوز دي او خپل ټریډیشنز دي. نو منګه وایو چې دغه ټریډیشنز چې کوم دي، دغه ویلیوز چې دي، دا خلک چې کوم دی هغه یو بل ته هغه متحد ساتي، هغه یو بل ته تړي، ټیک ده. یا موږ دا وایو چې یاره دغه خلک چې کوم دی دا به راټول یو بل ته، دا به یو وي د یو بل سره، دا متحد په څه بیس باندې، په کامن لینګویج باندې، د کامن لینګویج په بیس باندې دغه کلچرل انټیټي چې کوم ده، ادنه دا کلچرل انټیټي چې کوم ده فار ایگزامپل دا د کامن لینګویج په وجه باندې، کامن لینګویج چې کوم دی د یو فیکټر دی چې د هغې په وجه باندې دغه نیشن ته چې کوم دی ته موږ کلچرل انټیټي وایو، یا دې ته موږ یو ګروپ اف پیپل چې کوم دی، یو ګروپ اف پیپل چې کوم دی هغه ته وایو. یا دغه ګروپ چې کوم دی دا ریلیجن چې دی دا شیر کوي، یا د دوی یو ریلیجن یا دا هسټري یو وي، ټیک ده. همیشه یو خبره دا یاد ساتئ چې نیشنز چې کوم دي هغه تقریبا زیاتر هغه د هسټري او د لینګویج چې کوم دی د دې دواړو په دې د نیشن په جوړېدو کې، یا د نیشنل آیډنټیټي چې موږ کوم ټرم یوز کوو، نیشنل آیډنټیټي چې کوم دی د هغې یو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی د هسټري او د کامن لینګویج. د کامن لینګویج سره داسې کېږي وروسته به هم موږ وایو چې یاره د هغې سره خلک چې کوم دي د هغو په خپل منځ کې مودز اف ایکسپریشن چې کوم دي هغه دوی د یو بل پیژني. مطلب دا چې که تا موږ وایو چې خلک د یو بل په خوی بوی باندې څه کېږي، په هغې باندې پوهېږي. نو د لینګویج سره موږ د یو بل مطلب موږ د خپل اظهار چې کوم دی هغه په لینګویج باندې کوو. ظاهره خبره ده چې د اظهار سره موږ خپل ایکسپریشنز چې کوم دي هغه هم څه کوو، هغه موږ ظاهروو. نو موږ وایو چې یاره هغه خلک چې د هغو لینګویج وي هغو د یو بل د ایون د زړه په خبرو باندې څه کېږي، د یو بل د مخونو په ایکسپریشنز باندې او د زړه په خبرو باندې په هغې باندې پوهېږي. نو لینګویج چې کوم دی هغه یو ډېر لوی کردار ادا کوي د نیشن د یو قام چې کوم دی د هغې په متحد ساتلو، یا د یو قام ته د نیشنل آیډنټیټي دپاره د ټولو نه لوی ضرورت چې کوم دی هغه د لینګویج دی یا د ژبې دی. دویم په دې کې هسټري ده. هسټري داسې کوي چې هسټري څنګه خلک یو بل ته مطلب خلک چې کوم دی هغه یو ځای ته راټول ساتي، یا خلک چې کوم دی هغه متحد ساتي، یا په خلکو کې اټیټیوډز چې کوم دي، یا ایون تر دې پورې چې د هغو سوشل سیسټم چې کوم دی هغه هم په هسټاریکل بیس باندې ډیولپ شوی، د هغو پولیټیکل سیسټم چې کوم دی هغه په هسټاریکل بیس باندې چې دی هغه ډیولپ شوی. یا په اسانو الفاظو کې داسې ده چې دغه خلک چې کوم دی دا یو ځکه دو مطلب د یو بل سره مینه ځکه چې دو په اسانو الفاظو کې دا خبره ده چې په هسټاریکلی د دو مشرانو یا دو چې کوم دی یو شانتې حالات څه کړي، یو شانتې حالات یې پیس کړي. که چېرته ښه وخت راغلی هغه هم دو یو شانتې دغه کړی دی، په دو باندې یو شانتې راغلی دی. که چېرته بد وخت راغلی دی هغه هم دو څه کړی دی، دو یو شانتې فیس کړی دی. نو په اسانو الفاظو کې دغه هسټاریکل کم دغه چې کوم دي څومره چې ایونټس راغلي دي د هغه ایونټس نه د دو بیهیویرس چې کوم دي هغه ډیولپ شوي دي، د هغه ایونټس نه د دو هسټري چې کومه ده هغه ډیولپ شوې ده، د هغه دغه چې کوم دي د هغه ایونټس نه د دو دغه چې کوم دي د دو سوشل سیسټم چې کوم دی که پولیټیکل سیسټم دی یا اوورال څومره سوسایټي ده دا دغه حد ته رسېدلي. نو دغې په وجه باندې دغه خلک چې کوم دی دو یو بل ته راټولي یا د یو بل سره مینه ساتي. درېیمه خبره ده، بله خبره دا ده چې موږ څه کوو چې دغه خلک چې کوم دی دا چې کوم باونډ ټوګیدري مطلب دا که یو وي یا دو یو بل ته راټول شوي دا د جغرافیکل ایریا په وجه باندې ټیک ده. په دې کې وروسته کیسز وایو چې فار ایگزامپل مختلف دا ایلیمنټس چې کوم دي دا ایلیمنټس جدا هم کېدای شي، په هغې په بیس باندې موږ نیشنز چې کوم دي دا ډیفاین کوو. نو جغرافیکل ایریا هم ده چې فار ایگزامپل داسې ده چې په پرټیکولر ایریا کې چې کوم دی خلک اوسېږي، نو دغه
د پرټیکولر ایریا خلک چې کوم دی دا یو بل ته څه کوي، دا یو بل ته زیات نږدې په نسبت د نورو د لرې علاقو یا د لرې ملکونو. نو موږ دا هم وایو چې جغرافیکل ایریا چې کوم دا کم خلک، او دا هم موږ د هسټري سره هم تړو چې یاره په کم ایریا باندې په کم ایریا چې کوم دا هسټوریکل ایونټس چې کوم دي یا کم چې څومره که خوشحالي ده او که خفګان دی دا چې کم پیښ شوی دی، ظاهره خبره ده چې دا خلکو یو مطلب په یو ځای باندې یو شان ځکه پیښ کړی دی چې د دوی جغرافیکل ایریا چې کوم ده یا جغرافیکل لوکیشن د دوی چې کوم دی هغه یو دی. د دې په وجه باندې مطلب دا چې دا هم یو ډیټرمننټ فیکټر دی د نیشن د ډیفاین کولو یا د دې خلکو د یو بل سره کم نیشن وایو د یو بل سره د جوړېدو، د یو بل سره د یو ځای پاتې کېدو یو دپاره یو فیکټر دی. بیا موږ وایو چې ایچ شیئرډ فیکټر کین بی د ډیفایننګ کمپوننټ اف نیشنهوډ، چې یاره مخکې چې موږ څومره هم فیکټرز وي، فار ایگزامپل که هغه کامن لینګویج دی نو داسې قامونه دي په دنیا کې چې هغه بالکل صرف او صرف پر لینګویج په بیس باندې خپل نیشن چې کوم دی هغه ډیفاین کوي چې یاره فار ایگزامپل زمونږ دغه د پلانکې نیشن دی، خو دا پلانکې نیشن چې کوم دی دا داسې دی چې زمونږ لینګویج یو دی. نو ایون په دې کې داسې هم کیدی شي مطلب یو ډیفایننګ لینګویج چې کوم دی دا یو ډیفایننګ فیکټر دی، ډیفایننګ کمپوننټ چې کوم دی دا جوړیږي د نیشن دپاره یا د نیشن هوډ چې کوم دی د هغې یو ډیفایننګ کمپوننټ جوړیږي. دویمه خبره چې داسې هم کیدی شي چې فار ایگزامپل د هغو ریلیجن جدا وي، د هغو جغرافیکل ایریا چې کوم دی هغه جدا وي، د هغو ملکونه جدا وي، د هغو هسټري چې کوم دی تقریبا کیدی شي چې د هغو هسټري هم جدا وي، خو بیسیکلي که چېرته د دوی لینګویج یو شانتي نو بیا دوی وایي چې یاره زموږ چونکې د لینګویج چې کوم دی هغه یو ډیفایننګ فیکټر دی. فار ایگزامپل واخلئ موږ وایو چې پښتانه چې کوم دي دا پښتانه که په افغانستان کې دي هغه هم پښتانه دي، هغه هم یو قام دی. پښتانه که په خیبر پښتونخوا کې دي دا هم څه دي، دا هم پښتانه دي. پښتانه که په کراچۍ کې اوسېږي دا هم پښتانه دي، که پښتانه چې کوم دی که په هندوستان کې اوسېږي دا ټول یو قام دی. نو ایون داسې هم دا چې زموږ جغرافیکل ایریاز چې کوم دي هغه مختلف دي، کم پولیټیکل دغه چې کوم دي د جیوګرافیز چې کوم دي د هغه هم مختلف دي. لکه فار ایگزامپل ملکونه ایون هم جدا دي، هلته سیسټمز هم جدا دي، هلته لاز هم جدا دي، هلته ایون تر دې پورې چې بارډرز هم زموږ جدا دي. خو بیا هم موږ دا وایو چې د لینګویج په بیس باندې موږ څه کوو دغه خپل نیشن چې کوم دی خپل قام چې دی دا ډیفاین کوو. بټ دغه شانتې هسټري ده، دغه شانتې ریلیجن دی. که تاسو وګورئ د ریلیجن په بیس باندې هم څه خلک چې کوم دی هغه څه خلک نه خو زیات ایون زموږ په پاکستان کې چې کوم دی هغه د ریلیجن په بیس باندې موږ نیشن چې کوم دی دا ډیفاین کوو چې یاره که تاسو وګورئ موږ وایو چې یاره مسلمانان چې کوم دي ټول په دنیا کې دا څه دي دا یو نیشن دی. بیسیکلي د دغه نیشن د ډیفاین کولو یو بیسیک کمپوننټ چې کوم دی یو بیسیک فیکټر چې کوم دی یو ډیفایننګ فیکټر چې کوم دی هغه ریلیجن دی. چې د ریلیجن په بیس باندې فار ایگزامپل داسې هم کیدی شي د هغو جیوګرافي هم جدا وي. لکه فار ایگزامپل یو کس په سعودي عرب کې دی، یو دلته چې کوم دی زه په پښتونخوا کې ناست یم، نو یو کس چې کوم دی هغه په ایون په کوریا کې دی یا په چاینا کې دی، خو موږ دا وایو چې هغه مسلمان دی. د ریلیجن په بیس باندې ریلیجن زموږ دپاره یو ډیفایننګ فیکټر جوړیږي چې پای باندې موږ څه کوو موږ نیشن ډیفاین کوو. یا د هغو هسټري هم جدا وي، د هغو لینګویج به هم جدا کیدی شي، د هغو کلر ایون تر دې پورې چې کلر هم جدا وي، خو بیسیکلي د ریلیجن یو وي. د یو ریلیجن په بیس باندې موږ دا وایو چې یاره پلانکی چې کوم دی دا زموږ دغه ریلیجن چې کوم دی دا یو ډیفایننګ فیکټر جوړیږي د نیشن هوډ. بیا موږ وایو چې یاره بټ لینګویج از اپان ټیکن ایز ا کلیر سمبل اف نیشن هوډ، چې لینګویج چې کوم دی دا څه شوی دی دا مطلب زیات تر فوکس چې کوم دی زیات تر مطلب سټرس چې کوم دی یا زیات تر نیشنز چې کوم دي هغه ډیفاین کوي خپل نیشن هوډ په لینګویج په بیس باندې، چې چونکې د هغو لینګویج وي نو هغه لینګویج په بیس باندې هغه د یو بل سره مطلب دغه د هغو د لینګویج چې کوم دی دا یو سترانګ فیکټر یا سترانګ فیکټر چې کوم دی په دنیا کې دی چې د هغه بیس باندې نیشنز چې دي هغه ډیفاین کېږي. بیکاز اټ پروډیوس کامن اټیچیوډز، چې د لینګویج په وجه باندې د لینګویج چې کوم دی د کامن اټیچیوډز چې کوم دي د هغې څه کېږي کامن اټیچیوډز د پروډیوس کولو دپاره یوه ذریعه جوړیږي. مطلب دا چې دغه لینګویج په وجه باندې د دې خلکو په منځ کې کامن اټیچیوډز چې کوم دي هغه پیدا کېږي، کامن ویلیوز پیدا کېږي، اینډ فارمز اف ایکسپریشن پیدا کېږي. چې یاره کامن فارمز اف ایکسپریشن ټیک ده. فار ایگزامپل چې څنګه چې موږ مخکې وی چې یاره هغه خلک چې کوم دی د یو بل په زړونو باندې پوهېږي یا د یو بل د مخ چې کوم دی هغه سټډي کوي، هغو ته پته لګي چې یاره د پلانکی انسان چې کوم دی د ماته چې کوم مخامخ انسان دی د څه سوچ کوي. بیسیکلي د هغې وجه دا ده چې دغه لینګویج په بیس باندې دو شیر کوي، د دو کامن دي ایکسپریشنز د فار ایگزامپل د خوشحالۍ او د خفګان ایکسپریشنز چې کوم دي هغه دو شیر کوي، د دو یو دي د هغې په وجه باندې دا څه کېږي دا
د دو په منځ کې هغه مینه هم پاتې کیږي او د دو په منځ کې هغه یووالی هم څه کیږي هغه هم پاتې کیږي. اټ کین بی ethnic or racial بیس. بیا موږ وایو چې یاره نیشنلزم چې نیشن چې کوم دی یو خو هغه کلچرل انټیټي شوه. ټیک ته مطلب دا چې د هغو کلچرل سیمبلز چې کوم دي هغه د یو بل نه د نیشنز چې دي دا یو شان دي د کوم د پرټیکولر نیشن چې دی د هغې د ممبرز او د نور نیشنز نه داسې دغه مختلف وي. دا موږ داسې هم وایو دا په ایتنیک بیس باندې هم کیدی شي یا په ریشیل بیس باندې هم کیدی شي. دا داسې ده چې موږ داسې وایو چې فار ایگزامپل پښتانه دي نو پښتانه موږ داسې وایو چې دا موږ په ریشل بیس باندې هم د دې د خپل نیشن ډیفینیشن کوو چې موږ چونکې زموږ ابا او اجداد چې کوم دي دا یو دي نو د دې په وجه باندې موږ دا وایو چې دا په یا ایون داسې هم دا چې موږ اکثر نیشن او ایتنیسټي چې کوم دا موږ مطلب انټرچینجبل چې کوم دی دا موږ یوز کوو. نو موږ داسې وایو چې دا په ایتنیک بیس باندې هم کیدی شي دا په ایتنیسټي بیس باندې هم کیدی شي او ایون دا داسې هم ده چې نیشنز چې کوم دي دغه نیشن چې دی دا که موږ ډیفاین کوو نو په ایتنیک بیس باندې دا یو سټرانګ آرګومنټ زموږ سره کیدی شي چونکې د دو مطلب دغه چې کوم دی دا ابا او اجداد چې کوم دی د دو یو دغه په بیس باندې دغه یو پارټیکولر پاپولیشن ته د یو پارټیکولر ګروپ اف پیپل ته چې کوم دی ته موږ نیشن ویلی شو. اټس نیشنل آیډنټیټیز از انچینجنګ اینڈ اٹ از کریکټرایزډ بای کامن ډیسنٹ. ټیک ته دلته موږ وایو چې د دو نیشنل آیډنټیټي چې کوم ده دا انچینجنګ دا چینج کیږي نه. ټیک ته کوم نیشنل آیډنټیټي چې کوم ده دا نه چینج کیږي. لکه فار ایگزامپل دو نه چینج کیږي داسې چې فار ایگزامپل لینګویج چې کوم دی هغه چینج کیدی شي. ټیک ته لینګویج چینج کیدی شي ملک پیټریاټزم کوم خبره وکړو هغه چینج کیدی شي جیوګرافي چې کوم ده کوم پولیټیکل جیوګرافي خبره چې موږ کوو هغه چینج کیدی شي. ټیک ته ایون تر دې پورې چې جیوګرافیکل ایریاز هم چینج کیدی شي خو ابا او اجداد چې کوم دی دا نشي چینج کېدی. د دې په بیس باندې موږ وایو چې د دوی چې نیشنل آیډنټیټي چې کومه ده هغه چونکې د دوی د پلرونو په بیس باندې ده د دوی د پلار او د نیکه په بیس باندې ده نو هغه انچینجبل ده او هغه چینج کېږي نه. نیشنل آیډنټیټي کین بی پریزروډ هسټري تھرو هسټري اینڈ ادر کامن هسټوریکل سیمبلز. چیرې نیشنل آیډنټیټي چې کوم ده یا موږ داسې وایو چې هر نیشن چې کوم دی د هغې خپل ډسټنګویش کلچرل انټیټیز کې موږ وایو چې د هغې خپل ډسټنګویش کلچرل سیمبلز یا خپل د هغې خپل د ژوندي پاتې کېدو یا د هغو د نیشنل آیډنټیټي دغه آیډنټیټي چې کوم ده د هغې خپل مختلف سیمبلز دي. ټیک ته نو موږ داسې وایو چې نیشنل آیډنټیټي چې کوم ده هغه همیشه که تاسو وګورئ ایون نن هم په دنیا کې مختلف ملکونه چې کوم دي د جنډې یو لوی مقصد دا هم دی چې خلک چې کوم دی هغه د خپل نیشن چې کوم دی یا نیشنل آیډنټیټي چې کوم دی هغه ژوندی وساتي. یا موږ په بل په یو بل انداز باندې دې ته وګورو نو موږ دا وایو چې هر نیشن چې کوم دی هغه خپل سیمبلز چې کوم دي هغه پریزرو ساتي هغه خپل سیمبلز چې کوم دي هغه هغې له پروټیکشن ورکوي هغه خپل سیمبلز چې کوم دي کوم چې د هغو خپل د هغو ډسټنګویش دي د کم سیمبلز په بیس باندې د کمو څیزونو په بیس باندې چې دغه یو پرټیکولر نیشن چې کوم دی د نورو نه جدا کیږي کوم چې د دوی پہچان جوړ شوی هغه پہچان دوی د ځان سره څه کوي هغه د ځان سره ژوندی ساتي. یا هسټري چې کوم ده یا هسټوریکل سیمبلز چې کوم دي هغه څه کوي هغه د ځان سره ژوندي ساتي. یا فار ایگزامپل موږ داسې وایو چې د دوی چې کوم هسټوریکل لیډرز پاتې شوي یا چې کوم هسټوریکل مطلب د تاریخ اتلان پاتې شوي هغه اتلان د دوی ځان سره څه کوي هغه د دوی ځان سره ژوندي ساتي او دغه د هغو د دوی دپاره د مطلب یو د دوی د نیشنل آیډنټیټي چې کوم ده د هغې دپاره یو سیمبل وي. ټیک ته دغه شانتې دوی د هسټوریکل ایونټس چې کوم دي هغه په هغې باندې فار ایگزامپل هغه په دغه هسټوریکل ایونټس باندې دغه پرټیکولر نیشن چې کوم دی دا که د خوشحالۍ نه په هغه ورځ باندې د خوشحالۍ مطلب خوشحالۍ اظهار کوي او د خفګاني نو په هغه په دغه کې چې کوم دی په دې مطلب د خفګان اظهار کوي. بیا موږ په دویم ډیفینیشن چې کوم دی هغه موږ داسې کوو چې یاره دویم ډیفینیشن دا ده چې سایکو پولیټیکل انټیټي څنګه چې موږ کلچرل وي دغه شانتې موږ وایو چې دا سایکو پولیټیکل انټیټي ده. پولیټیکل انټیټي که موږ وایو دا بیسیکلی موږ د دې خبره کوو چې یاره موږ د پیټریاټزم خبره کوو یا موږ چې کوم د سټیټ سره زموږ الیجنس دی یا زموږ لایلټي ده د هغې خبره کوو. خو سایکولوژیکل انټیټي موږ داسې وایو چې که تاسو وګورئ همیشه داسې چې انسان چې کوم دی هغه د خپل ځان نه والا د خپل فیملی او د خپل د کلي او د هغې نه بعد د علاقې او دغه شانتې ډورو په براډ لیول ورته ځي. نو دغه شانتې د خپلو خلکو سره د خپل ځان نه والا د خپل رور او مور پلار او د خپل ریلیټیوز چې کوم دي او بیا د هغې نه بعد چې په براډ لیول باندې موږ څومره ځو د هغې سره د نیچرل مینه وي
دغه نیچرل مینه چې کوم ده په دغه بیس باندې موږ ډیفاین کوو نیشن او دې ته موږ په سایکولوژیکل انټیټي چې کوم ده یا سایکو پولیټیکل انټیټي چې کوم ده دغه په وجه باندې موږ دې ته وایو. ټیک ده. اولنۍ خبره خو دغه شوه چې یاره انسان نیچر داسې دی چې د ځان نه واله ځان نه شروع شه او د خپل د فیملی او د هغې نه بعد د ویلیج او د ویلیج نه بعد د علاقې او د علاقې نه بعد د مطلب د ضلعې او د ضلعې نه بعد که تاسو نور څومره په براډ لیول پسې ځو موږ په هغه بیس باندې ایون تر دې پورې چې د که موږ خپله خبره وکړو نو د پښتنو نه چې کوم دی د هغې نه موږ مسلمان ته ځو د مسلمان نه بیا موږ به څه کوو هغه یو براډ لیول دی زموږ د نیشن د ډیفاین کولو یا زموږ د مینې چې کوم دی موږ خپل د مینې اظهار چې کوم دی هغه د هغه ځای پورې کوو. دویمه پولیټیکل انټیټي ده چې یاره دا هغه انټیټي ده چې هغه پولیټیکل ده او دویم مخکې ما دا خبره وکړه چې د پولیټیکل سره دا خبره ما وکړه چې دې سره پیټریاټیزم راځي کوم چې د سټیټ سره زموږ لایلټي ده یا د موږ د سټیټ هوډ چې کوم دی د هغې سره زموږ مینه پاتې کیږي. ګروپ اف پیپل who regard themselves as natural political community. ٹھیک ده. هغه ځان څه ګڼي؟ هغه ځان نیچرل پولیټیکل کمیونټي ګڼي distinguished by shared loyalty or affection in the form of patriotism. چې یاره هغه څه کوي؟ هغه ځان جدا کوي یا ځان جدا د دوی جدا سټیټس او د هغې بیسک وجه دا ده چې دوی څه کوي؟ دوی لایلټي چې کوم ده یا پیټریاټیزم چې کوم دی یا مینه چې کوم ده هغه څه کوي؟ هغه د دوی کامني مطلب دا دی چې هغو د پرټیکولر نیشن سره چې کوم دی د پرټیکولر سټیټ سره چې کوم دی هغه څه کوي؟ هغه د دوی مینه ساتي وفاداري ورسره ساتي. نو موږ وایو چې دویم سنس کې موږ وایو چې نیشن چې کوم دی اول کلچرل انټیټي وه دویم چې کوم دی سایکولوژیکل ده مطلب دا چې هغه د انسان د خپل ځان نه شروع شي او د یو لوی د براډ لیول پورې دا موږ ته په نظر راځي چې د ځان سره د خپل د څومره نږدې چې کوم درته دي د هغې سره دی څه کوي څومره نږدې چې کوم خلک دي او څومره چې د ده سره کامن څیزونه شیر کوي څومره چې په ده باندې پوه او په چا باندې چې دی څومره پوهوي د هغه لیول پورې هغه د دغه خلکو سره مینه ساتي. په دویم دغه کې موږ په دې ډیفینیشن کې وایو چې دا یو پولیټیکل انټیټي ده. پولیټیکل انټیټي دا ده چې موږ شیر کوو وفاداري موږ شیر کوو مینه د یو پارټیکولر نیشن سره د یو پارټیکولر سټیټ سره هغه زموږ د کوم سټیټ سره زموږ پولیټیکل ریلیشنشپ یا موږ الیجنس چې کوم ساتو زموږ وفاداري چې کوم وي زموږ مینه چې کوم ده د سیاسي توري د پولیټیکلي د دې په بیس باندې موږ دا وایو چې د سایکو پولیټیکل انټیټي ده. په اخر کې موږ دا وایو چې ایموشنل اټیچمنټ ټو لینګویج اینډ هوملینډ. دویم خبر دا ده چې کوم په سایکولوژیکل بیس باندې چې موږ وایو نو هغې کې موږ دا وایو چې د خلکو جذباتي اټیچمنټ یي د خپل لینګویج سره او د خپلې خاورې سره. ټیک ده. د خپل لینګویج سره د خپلې ژبې سره د خپل هوملینډ سره د خپل مطلب د خاورې سره. ټیک ده. موږ دا خبره وکړه د ټول نه اولنۍ خبره چې دوه ډیفینیشنز موږ وکړو په دوه ډیفینیشنز کې چې کوم دی په هغې کې موږ اولنۍ کلچرل انټیټي وي چې دا یو کلچرل انټیټي ده په دویم کې موږ سایکو پولیټیکل انټیټي وي چې په هغې کې موږ خپل بیس باندې لږ شان ډسکشن وکړو نو چې په کوم ځای کې هم مسله وي په کوم ځای باندې هم نه پوهېږي نو خامخا کمنټس چې کوم دی په خپل کمنټس چې کوم دی هغه په دې باندې وکړئ. مننه.